بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم جیر فان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر. نن یو ځل بیا د رحمت فرښتې په دې اجره کې وګرځېدې. دوو فریقینو تنازع وه، جنګ شوی و او هغه جنګ کې ډېرې هلې ځلې او ډېر محنت چې دی نو ملک امجد صاحب والی دي او دا روغه سر ته رسېدلې ده. نن یقینا دوه فریقین، زه به ورته فریقین نه وایم، یو دوه وروڼو کې جنګ شوی او بیا په خوله شوي دي. یو چې دی حاجي باتور صاحب دا هیڅ تعریف محتاج نه دی، او بیا چې دی ایاز صاحب هم د تعریف محتاج نه دی، خو بس غلط فهمیانې وي وشولي او لرې شولي او نن دا روغه پایو ته ورسېده. ملک امجد صاحب ولاړ دی، دې سره خبرې اترې کوو د دې روغې حوالې سره. اول خو ستاسو یو جهان مننه، ستاسو د ملګرو ښاد اوسئ اباد اوسئ. دا باتور او دا ایاز دواړه زموږ ډېر ښه دوستان دي او دا یو اتفاقي مسله وه. اسکډن الان کې دوی خپل هم ښه دوستان دي او کاروباري دوستان دي، روزګاریان دي. بل زمونږ د معاشره دا وخت دا حال داسې دی چې دا والله کې د جنګ جګړو دی. زمونږ خپله د پلار نیکه نه کیسې کتارې خاندان کې رشتې داران او ډېرې داسې مسلې راغلي چې زمونږ خپل زړه د کتو دی. نو والله په هر چا دردمن یو، خفه کېږو. نو چې دوو ملګرو خبره واورو، الله ګوایي نه ورځې ته ګورو نه شپې ته ګورو، خو منډه وو. نو ما سره دی کې خدای شته ملنګ و، عمر حیات و، شهاب و، یو را سره بل پیر صاحب و، دا ملګري ودود به یو، هغه را سره ډېره خواري کړې وه چارې ښه. نو دا ټول ملګري منډې ترړې کیم نوله او خدای دې د باتور هم ډېر چار ښه کورې آباد. او د دې بل زمونږ ایاز خان د والد صاحب هم ډېر دروند درویش وی، ډېر قدرمن عزتمن سړی دی. ما ورته چې مونږ پښتانه خو الحمدلله چاته په درستخان او په کټ کینی نو مړي بخي. دا خو بس یو اتفاقیه د سوا او مسله وه. مونږ سره بالخصوص الله مدد و، د الله مدد او بس مونږ مخلص و. الله مونږ له دا جیت راکړو. دا ټول ملګري نن راوغوښته، غاړه غټیم که واپس هغسې روڼه شو. پکې د روټۍ پروګرام هم تاسو هم پکې راغلي وئ او هغه هر څه چې کوم دی ډېر په عزت ډېر په خوشحالۍ سرته ورسېده. او زما اوس هم د ټولو وروڼو ته میسج دی د میډیا په وساطت سره چې وروره په کلي ګاونډ مالت کې داسې یو خبره راځي نو دا مه وایي چې یاره دا کشر دی او دا مشر دی، دا پلانکې خان دی او دا ډنګلې خان دی او دا ناظم دی او دا ملک دی. نه، پاسئ او دا کور مالت دغه ملګرو دغه وروڼو مسله حل کوئ. د 100 روپۍ خپل تاوان کوئ، لکه الحمدلله چې څنګه موږ ورسره کې خپل وکړو، ولې چې دا ټول زموږ دوستان دي، وروڼه دي. نو الحمدلله چې یو خدای مکه انسان پکې ضایع شي د هغې اړو قیمت نشته. دا پیسې شوې یا اخوا یا دې خوا د دې هېڅ معنا نشته. نو الحمدلله غرونه زموږ بیا یو ځای شو، په یو پلیټ فارم شو، ورغاړې وته د الله په کلام لاس کېښو او پکې د روټۍ اهتمام هم عام شو. میلمانه هم راغلي، خو ګڼ تعداد سره الله دې قدر وکړي. کار ډېر عزت سره الله پاک حل کو. ډېر خوشحاله یم، داسې خوشحاله یم چې لکه ذاتي زما خپله خبره وه. لکه روغه جوړه د دوو خلکو لکه اویو قبول شو حجونو ثواب دی. 80 کاله عمر دی، اویا حجونه څوک کولی شي، خو زموږ خو ډېر ښکلی دین او ښکلی شریعت دی. مونږ ته دومره اسانه کړې ده الله پاک چې د اویو قبول شو ثواب دا ډېر ګرانه خبره ده. او دا د دوو د روغولو په وجه چې ما تا ته میلاویږي دې نه غټ اعزاز شته. نو الحمدلله الله نه مونږ هم دا امید کوو چې هغه ثواب اجر دی الله مونږ له راکړي. ډېر زیات خوشحاله یو جي، او د دواړو فریقینو هم خوشحاله یو چې کوم ته ناست یو څه خبره هم کړې ده مونږ ته نه دي کړي. بس ویلي مونږ له کور جوړ کا، که باتور خان او که ایاز او که درویش ماما او الله دې قدر وکړي. مونږ ته ویلي دي چې بس مونږ له کار ختم کوي. دواړه منپسند خلک دي، کاروباریان خلک دي، درانه خلک دي او الله دې ټولو قدر وکړي. ولې چې جرګې ته ډېر درانه وکتو چې مونږ ورله څه فیصله او څه خبره کړې، دواړو ته قابل قبول ده. د ملګرو د ملنګ او د مرایات او امجد صاحب او د دې ملګرو ډېره خوشنبي کوو ځوانه چې دوی زموږ په دې جرګه کې شرکت وکړو، چې موږ سره دا غمدردي وکړه، چې دا ملګري چې بېرته یو ځای کړل چې او د یو مارکیټ کسان دي. خو بس اتفاقي او لانجه راله، د یو هم دا خوښه نه وه، خو اتفاقي کار و. 4-5 کاله چې لین دین کړی چې خو بس کېدای شي دی که د شیطان څه حرکت وځوانه چې الله پاک په خپلو رازونو باندې ښه پوهېږي او د دې ملګرو موږ شکریه ادا کوو. اول خو زه په دې باندې خفه وم چې دا مشکل دا مسله ولې منځته راله، خو شیطان دی. زه به خپله غلطي په خپله ومنم چې ما غلطي ده. زه ایاز زموږ ورور بی دی، خو لیکن دومره اعتماد زما په دوی باندې و چې زما نه غیر موجودګۍ کې دوی داسې فیصله کړې ده چې زموږ له قابل قبول هم ده او خوشحاله هم پیو
او اوس هم خوشاله یو بیا هم خوشاله ان شاء الله. الله دې آینده کې موږ له داسې وس نه راکړي چې شر و فساد وکړي. الله دې موږ نه راضي شي او ډېره ډېره شکریه دې ټولو. یقینا جی د رحمت فرښتې ګرځېدلې دي نن په دې روغه کې او د رحمت دپاره دعاګانې هم کړي شي. دې سره سره چې کوم دوو وروڼو کې جنګ شوی و د هغوی روغه شوې ده، پایې ته ورسېده دا روغه د ملک امجد په حجره کې. دلته په دیر کالونۍ سره بالکل خوا کې د دې حجره ده. یقین کوي چې نن موږ رالو دا روغه موږ ته موږ زیات خوشحاله په دیو چې دا روغه وشوله. کیمرامین حسن انصافي سره عرفان دورانی، پیام خیبر، پیښور.